پکې داخلي دي. کم خلق چې د الله په نافرمانه کې د مخلوق تابعداري کوي، یعنی د دې خبرې خیال اډو زړه کې نه راولي چې مانه به الله خپش. مشر ورته وایي چې دا کار وکا، خپل پارټي ولا ته اډر وکي چې دا کار وکا، د جماعت والا یو کار کوي د اډو دا خبره سوچ کېم نه راولي چې ماته د دې خبرې الله طرف نه اجازت شته او که نشته. نه دې ته نه ګوري، یره جی زمونږ جماعت والا دا ویلی دي، یره جی زمونږ شیخ صاحب دا ویلی دي، یره جی زمونږ علما ولی نه پوهیږي، ولی زمونږ د مشران نه پوهیږي، جی زمونږ لیډر صاحب ویلی دي. دیتا عبادت د طاغوت وای چې څوک الله نه بغیر د بل چا خبره مني او د الله د روا او د ناروا خیال یې زړه کې ناراضي. لکه نن سبا مسلمان، د مسلمانو خو عادت ده چې قرآن راوړي په یهودو نسوراوی فټ کوي یا یې په بل فټ کوي، خو قرآن په ځان فټ کا ګلونو. کم کارونه چې قرآن ویلی دي دا نن ټول په ما او تا کې موجود دي، دا نن ټول ما او تا تراجع دي. دا زو ته یو چې د طاغوت عبادت کوو. ما او تعالی چې مشر وای زما او ستا پارټی نه چې کم اعلان وشي، ما او تا الله په قیسه کې نه یو، والعیاذ بالله. تاړو د دې خبرې سوچم نه کوي چې دا روا ده او که ناروا، بس دغه سوچ کې چې مال خپل پارټی یرجی زمنګ جماعت رکنیت فارم کې دا لیکلی دي جی، دستور کې دا لیکلی دي جی دا زمنګ مشر لیډر صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب او پلان کی صاحب دا آرڈر کړی دی. نو الله فرمایي دا خلق د ټوله دنیا نه بدترین خلق دی. د دوی عقیده په دنیا کې بدترین عقیده ده، د دوی دین په دنیا کې بدترین دین دی. ولی الله لعنت کړی دی په دوی باندې، غضب کړی دی په دوی باندې، او ګرځولی دی دوی شادوغان او خنزیران و عبادت طاغوت، او چې بندگی کړی وي د طاغوت، یعنی د پارټي تابعداري کوي. جماعت یره جی دا سم ولې و نکړه، یره جماعت خرابې دو، یره جی بس دا زمنګ جماعت خرابې دو، دا حق جماعت ته دا خرابې دو. دې ته عبادت طاغوت وای. اجو دا خبره ده چې ته معنی کوي پاغه فټ کوي، زه معنی کوم پاغه فټ کوم، ته معنی کوي په مای فټ کوي. هر سړی ځان ته خلاصي ګلونو ځان پکې وشماره. ما او تا ټول پکیو، ما او تا چې کله پارټیو جماعت خرابېږي د الله پروا نه ساتو، د حق او د باطل پروا نه ساتو. نو الله فرمایي ټولو نه بدترین خلق خو هغه دي چې هغه زما د دین زما د خبرې خیال نه ساتي او د زمکه د خدایانو په کیسه کې دي. دا خپه نشي، دا خپه نشي، ټول پکې داخلي دي. کم خلق چې د الله په نافرمانه کې د مخلوق تابعداري کوي، یعنی د دې خبرې خیال اډو زړه کې نه راولي چې مانه به الله خپش. مشر ورته وایي چې دا کار وکا، خپل پارټي ولا ته اډر وکي چې دا کار وکا، د جماعت والا یو کار کوي د اډو دا خبره سوچ کېم نه راولي چې ماته د دې خبرې الله طرف نه اجازت شته او که نشته. نه دې ته نه ګوري، یره جی زمونږ جماعت والا دا ویلی دي، یره جی زمونږ شیخ صاحب دا ویلی دي، یره جی زمونږ علما ولی نه پوهیږي، ولی زمونږ د مشران نه پوهیږي، جی زمونږ لیډر صاحب ویلی دي. دیتا عبادت د طاغوت وای چې څوک الله نه بغیر د بل چا خبره مني او د الله د روا او د ناروا خیال یې زړه کې ناراضي. لکه نن سبا مسلمان، د مسلمانو خو عادت ده چې قرآن راوړي په یهودو نسوراوی فټ کوي یا یې په بل فټ کوي، خو قرآن په ځان فټ کا ګلونو. کم کارونه چې قرآن ویلی دي دا نن ټول په ما او تا کې موجود دي، دا نن ټول ما او تا تراجع دي. دا زو ته یو چې د طاغوت عبادت کوو. ما او تعالی چې مشر وای زما او ستا پارټی نه چې کم اعلان وشي، ما او تا الله په قیسه کې نه یو، والعیاذ بالله.
تاړو د دې خبرې سوچم نه کوي چې دا روا ده او که ناروا. بس دغه سوچ کې چې مال خپل پارټي یرجی زمنګ جماعت رکنیت فارم کې دا لیکلي دي جی، دستور کې دا لیکلي دي جی دا زمنګ مشر لیډر صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، مولانا صاحب او پلانکی صاحب دا آرڈر کړی دی. نو الله فرمایي دا خلق د ټوله دنیا نه بدترین خلق دی. د دوی عقیده په دنیا کې بدترین عقیده ده، د دوی دین په دنیا کې بدترین دین دی. ولی الله لعنت کړی دی په دوی باندې، غضب کړی دی په دوی باندې، او ګرځولی دی دوی شادوغان او خنزیران و عبادت طاغوت، او چې بندگی کړی وي د طاغوت، یعنی د پارټي تابعداري کوي. جماعت یره جی دا سم ولې و نکړه، یره جماعت خرابې دو، یره جی بس دا زمنګ جماعت خرابې دو، دا حق جماعت ته دا خرابې دو، دې ته عبادت طاغوت وای. اجو دا خبره ده چې ته معنی کوي پاغه فټ کوي، زه معنی کوم پاغه فټ کوم، ته معنی کوي په مای فټ کوي. هر سړی ځان ته خلاصي ګلونو ځان پکې وشماره. ما او تا ټول پکیو، ما او تا چې کله پارټیو جماعت خرابېږي د الله پروا نه ساتو، د حق او د باطل پروا نه ساتو. نو الله فرمایي ټولو نه بدترین خلق خو هغه دي چې هغه زما د دین، زما د خبرې خیال نه ساتي، او د ځمکې د خدایانو په کیسه کې دي، دا خپه نشي، دا خپه نشي.